نو زو اور د یو بهترین اور پرکشش اور د یو د دنیا د جنت نظیر علاقې په سایډ چې هغې ته وایي اوږۍ باره کې به تاسو ډېر اورېدلي وي، نوم به م اورېدلي وي، خو هغې ډیټیل تاسو ته پته نشته دی. ډېرو کسانو ته به نه وي هلته کمې خاندانونه دي، هلته رسم رواج څه دي، هلته خوراکونه څه میلاویږي او اوږۍ سره نږدو علاقې. ځکه ما په دې خپل یو ویزټ کړی دی، یو مې پخپله هم کتلی و د علاقه. اوږۍ د پاکستان چې کوم صوبه خیبر پښتونخوا ضلع مانسیره چې کومه ده، د دې ورکوړې شانده کې قصبه ده چې هغې حملیایي چې کوم دغه دی پهاړي سلسله ده، د دې پهاړي سلسله په دامن کې چې کوم دی هغه علاقه موجوده ده او دې ته که مونږ ګورو نو د مختلف یعنی د هر سایډ نه که مونږ په کم انګل باندې هم ورته ګورو، لکه زه تاسو به کتلي نن سبا سوشل میډیا او د عام اپلیکیشن چې راغی نو خلک ورته انګل یې چینج کو. نو اوږۍ چې کومه ده هغه چې مونږ د کم هم انګل نه کسو د کم سایډ نه ګورو نو هغه خپله ښکلا چې کومه ده هغه اسې هم ده، اسې هم مونږ که خبره کوو نو جنت ښکاري. نو دا چې کوم دی دې دپاره د پاکستان خو اسې هم د خیبر پښتونخوا د پاکستان نه خو اسې هم خلک راځي د دې کتو دپاره د دې چکر او دلته د خپل فیملی سره د خپل یارانو ملګرو دوستانو سره ټایم سپینډ کول هر سړی غواړي. خو د دې دپاره که موږ دا هم ووایو چې د بهر ملکونو نه هم خلک راځي دې کتو دپاره، دلته ټایم تیرولو دپاره، خپل فیملی سره د خلک راځي. دلته وجه څه ده چې یو بهترین پر امن علاقه او سره ګرین د غرونو علاقې د ونو بوټو زنګلو او د ګرین ډکه علاقه، نو دې ته بهر ملکونو هم خلک راځي چکر ته او کتلو ته. او که دا مونږ وګورو په دا کې بعضې داسې علاقې هم دي چې په هغې کې کله هم ته لاړ شي هلته کښېنې هلته ودرېږي نو ستا واپسي کله هم خپله کلي ته خپل علاقې خپل ښار ته زړه هم نه کېږي. نو دلته به مونږ خبرې ترې کوو د دې ښکلې علاقې اوږې په باره کې د هغې په ښکلا باندې. هلته خلک ژوند څنګه تېروي، د هلته د خلک رسم رواج څنګه، دلته به مونږ څنګه ځو. نو د دې دپاره ډېر خلک هم دا غواړي او بیا سپیشلي زموږ چې کومې هغه فیمیلز دي که یا هغه خلک دي چې هغه د کورونو نه ډېر بهر نه شي تللی په چکرو باندې چېرته، نو هغه خلک بیا کوشش کوي چې زمونږ په دې پروګرام کې مونږ سره ملګرتیا وکړي او ډېر په غور سره واوري، ځکه چې هغه غواړي چې مونږ هم په دې ښکلا کې یعنی په دې مجازي سفر کې تاسو سره صادر کړو. نو بالکل دا پرکشش مقامات چې کوم دي دې ته به هم تاسو سات راکوئ، مونږ ته به میسج کال هم کوئ او سره تاسو به مونږ ته کامنټس هم کوئ او د خپل فیسبوک پیج نه چې کوم دی د دې شیرینګ هم وکئ، شیر کوئ، په هېڅ هم خرچه پې نه راځي او لایک کامنټس لازمي وکئ. که مونږ وګورو اوږۍ چې مونږ کومه خبره پې کوله په دې باندې، نو هغه هیډ کوارټر چې کوم د دې علاقې هیډ کوارټر دی هغه هم په اوږۍ قصبه کې دی چې په دې علاقه کې زیاده مونږ که وګورو ډېرې علاقې داسې دي چې وادي اګورو چې کومه دی په دا علاقه دا غونډه داسې ګیر کړې ده دا علاقه او بدې کې بلیا، اوږۍ، دلبوري، کروړي، شمدیرا، شیرګړ، کتھای او شنګلای، دا چې کوم دا ټول علاقې دي دا تقریبا دا ټول یونین کونسل دي چې کوم دی دا په 2017 کې چې کوم دی بیا سرکار چې کوم دی په دې کې ډېر چینج را چینج هم وکړ چې په هغې کې نور هم ډېرې داسې علاقې چې نور هم په هغې کې یونین کونسل چې کوم دی هغه ډېرې زیاتې شوې. نو په دې کې چې کوم قومونه پاتې کېږي په میجورټي باندې چې کوم په دې علاقه باندې آباد دي د اوږۍ په دې ښکلې علاقه باندې، نو په دې کې سواتي، ګوجر او سید چې کوم جلالي پټان دی دا د اوږۍ خاص قومونه یعنې غړ قومونه دي. که موږ وګورو په دې کې تقریبا 3 چوتھائی یعنی مطلب د 300 کې 3 چې کم دی هغه که موږ په دې علاقه کې وګورو په دې کې د خلک د پښتو چې کم استعمال دی، پښتو زبان چې کم دی هغه زیات استعمالیږي. بیا دې سره هینکو، سرایکي وغیره بیا چې کومه لوکلي زبان دی هغه هم په دې علاقه کې خلک استعمالوي، خو زیات تر چې کم دی دلته چې کومه خبرې کومه زبان استعمالیږي هغه د پښتو دی. او دې سره که موږ دا سوچو کو د دې خلکو ډیپینډ په باندې کوي د دې انکم څه دی، د دې مطلب هلته د دې روزګارونه څه دي. نو د خلک زیاتر که موږ وګورو جنګلات او زراعت او سره مال مویشي چې کم دی په دې باندې ډېر زیات د دې دارو مدار وي چې هغه هلته چې کومې هغه خپلې ځمکې جوړې کړي دي، کمپټي جوړ کړي، په هغې باندې خپل زراعت هغه سبزي او هغې سره غنم، جوار وغیره دا ډېر زیات مطلب په هر سیزن کې د هر سیزن دپاره هغه خلک په دې باندې خپل د کور ضروریات هم پوره کوي یا خوراک او څښاک والا
ضرورت هم پوره کوي. هغې سره سره بیا د دې چې کوم زیاتره ډیپینډ دی هغه په مال مویشي باندې، ځکه چې دا علاقه بې انتها زرخیز او بې انتها ښکلې ګرین علاقه چې په دې کې ځناور چې کوم هغه بې انتها زیات خوشحالي، نو هغه خلک یې په داسې انداز ساتي چې هغه په هغې کې کاروبار کوي. مطلب په ډېر لیول باندې چې کوم د هغه ځناور اخلي، هغه که ګډې دي که هغه بزې دي که هغه غواګانې وي چې څه هم وي، په هغه داسې انداز باندې ډېرې په یو ځای باندې ډېروي، نو بیا هغه ټایم ټو ټایم چې کوم دی هغه د خپل ضروریات سره سره په هغې کې کاروبار کوي. او دې نه علاوه که مونږ وګورو هلته د جنګلات چې کوم هغه خلک کټایي هم زیاته شروع د وجه څه ده، په هغې کې په دې باندې ما مخکې هم ډېرې خبرې کړې وي د جنګلات د کټایي، خو هغې صرف څه وجې هم شته. وجې څه دا دي چې هغې ته زمونږ ګورمنټ چې کوم دی هغه شانته کې سهولیات نه دي ورکړي چې په دې علاقه کې سویګیس چې کوم دی هغه وي، نو بیا به دا وه چې د هغې خلکو چې کوم هغه د ضروریات دپاره د ځنګل کټایي ده، نو هغه به د هغې روکتام به شوی. دې سره سره که مونږ ګورو نو په دې علاقه باندې بې انتها زیاتو ونې بوټي د وجې تقریبا یعنی د باران څه هم، لکه اوس موږ دلته پېښور کې ناست یو، همیشه دپاره سوال کوو او نفلونه کوو، منځونه کوو، دعاګانې کوو چې یا الله ته بارانونه وکړي، ځکه چې بیماریانې دي، څه دي او څه دي، دا خبرو د وجې. نو په دې علاقه کې که مونږ ګورو، په دې علاقه کې څه هم داسې د دې شي ایشوز نشته دی، که مونږ وګورو چې مطلب دلته باران نه راځي یا د باران څه مسله ده. او بیا دې سره سره چې کوم دی زیاتر ما اول هم خبره وکړه، دا خلک زیات دلته چې کوم دی د لرګو چې کومه کټایي ده د جنګلاتو، هغه صرف او صرف په دې وجې باندې کی. او دې نه علاوه او ما اول هم یو خبر وکړه چې دا علاقه چې کومه ده اوږۍ ده، داسې د غرونو په منځ کې جوړه شوې ده، که ما همالیا چې کوم غرونو سلسله ده د دې په دامن کې ده. او بیا که په دې کې مونږ وګورو نو دې مختلف چې کوم پې راتاو شوي غرونه دي، د دې کومه ښکلا دوباله کړې ده، یو جنت نظیر علاقه یې جوړه کړې ده. نو په هغې کې که مونږ وګورو نو د دې علاقې د مغرب په سایډ باندې چې کوم تورغر په باره کې به تاسو ډېر اورېدلي، تورغر خو ډېرې کیسې خبرې هم ډېرې مشهورې دي. او بیا دې سره مشرق په سایډ باندې بټل چې کومه ده، د پیګل وادیانې چې کومې دي هغه په بل سایډ باندې، شمال سایډ باندې بټګرام، او د جنوب مشرق په سایډ باندې مانسیرا، او مغرب په سایډ باندې بنګرا او تناول چې کومې علاقې دي. د دې اصل کې یو خبره زه کوم چې دا ټول علاقې مونږ کومې یادوو که نه، د دې ځان ته ښکلا په حقیقت د ته وایم چې څوک هم د علاقې ته یو ځل چا هم ویزټ کړی دی، څوک تللی دي، هغه خلک کله بیا زړه هم نه کېږي چې زه چېرته بل علاقې ته شم، د هغې بلې علاقې زه ویزټ وکړم او هغه وګورم. اوګې که موږ دا ووایو په دې کې زیاتر چې کوم دغې غرونه دي، کوم ځنګلې دي، نو په دې کې مختلف قسمونو تاسو ته هغه هم میلاویږي، ونې بوټي، او په هغې کې داسې قدرتي داسې جړي بوټي دي چې په هغې پسې حکیمان چې کوم وي هغې ته د جړي بوټي د چې کوم واړه بوټي وغیره وي، د دې پهچان یې ورته، هغې ورته مختلفې دوانیانې جوړوي. او دې سره سره به انتها نور داسې قیمتي څیزونه په دې ځنګلو کې تاسو ته میلاویږي چې هغه که مونږ دې سره وګورو، هغه خلکو چې کومې خپلې ځمکې پټي جوړ کړي وي هغې ښکلا. او هغې نه علاوه که مونږ د غرونو، ما اول خبره وکړه د هغې دنګ غرونه او دا چوټیا ګورو. او دې نه علاوه بیا دلته ابشارې بې انتها زیاتې دي، که چشمې وګورو، که چینې وګورو. دې سره سره په دې علاقه کې ما خو اول هم خبره وکړه چې دې علاقې مکمله ګرین ده، که دا غرونو ته مونږ ګورو هم که ځمکې ته ګورو نو په دې علاقه په ټولو باندې ګرینري ده، مطلب هغه واښه که لږ هم خاوره چېرته لږ هم تکې دي نو په هغې باندې په خپله هم چې کوم دی واښه راکېږي او راوځي. او دې سره سره که مونږ وګورو په دې علاقه کې مختلف په دې غرونو کې په وخت مطلب په سوه کاله که وروسته لاړ شي نو هغې ټایم چې کوم خلکو به مخکې کورونه نه جوړول، غارونو کې به پاتې کېده، نو هغه غارونه هوس هم په دې علاقه کې موجود دي. مختلف داسې نور هم ډېر بې انتها دلکش او دلفریب چې کوم مقامات دي په دې علاقه کې. او دې سره سره بیا چې کوم دریای سیند هغه تقریبا 25 نه تر 30 کیلومتر پورې په دې علاقه کې پروت دی، په دې علاقه کې راغلی دی. د دې بې انتها ښکلا وجه دا جوړیږي که بره غرونو ته ګورو، ګرین پټو ته، ځمکو ته، کلي ته. او بیا چې کم دی د دې په 25 نه 30 کیلومتر دا ډېره غټه فاصله وي چې په دې کې دا د دریای سیند چې کومه دی
دا تیر شوی دی ورسره راځي او دې نه علاوه علاوه بیا که د جیل خبرې کو د دا په دې علاقه باندې نو په دې کې یو سایډ شمالي سایډ ته تربیله جیل او دا بل سایډ ته کې د دربند چې کوم ښکلی جیل دی هغه او ورسره دې نه علاوه نور هم بې انتها داسې علاقې چې هغه مونږ کله هم په دې باندې خبرې کوو نو حقیقت چې د سړي نه هغه وار پار خطا شي چې زه د دې جنت چې په دې دنیا باندې الله تعالی زمونږ علاقه مونږ ته راکړی هغه مونږ په څه انداز باندې دلته دې خلکو ته بیان کو په څه انداز باندې ورسره وغه وجه څه ده چې هغې کومه ښکلا د هغه په الفاظونو کې بیانول هم ډېر زیات مشکل شي. نو زه به کلرانو سره هم خبرې ترې کوم ستاسو کامنټس باندې تاسو سره ډېر ډسکشن یا ما سره ډېرې خبرې نورې هم پرتې دي. خیر دی که نه لږ انتظار وکړه. راځه ما کالر ته چې کالر څوک ته به 051 السلام علیکم. وعلیکم السلام جی ملنګ استاد شوق قدر سلوک نه ډی جان ډیره زیاته مینه او دات قبول کا په خسته پروګرام مننه ملنګ استاد څنګه یې یاره یقینا چې د زبردست که هرې به سناو کړ چې بس دا سیر خو موږ وکړو دغه ځینه نه اصل کې پروګرام دې جوړ نه شو چې زمبا څنګه جوړای اصل کې په دې علاقه کې ملنګ استاد نورې مزي کومه د خوراکونو خبرې کوو کنه نو په حقیقت د تویم چې اصلي سوچ بدل شي وجه کدی علاقې کې مونږ ګورو کنه نو دلته په مختلف طرزونه پښتنو چې کم په طرزونو باندې خوراکونه تیاریږي په تناول طرز باندې بیل تیاریږي د ګوجرو په بیل په طرز باندې او د کوهستاني پکې شامل نو دا چې سوچ وته وکي کنه نو 15 شپږ قسمه چې کم دی په دې کې مختلف خوراکونو ټایپس بتا ته ملاويږي. بالکل جی بالکل یقینا چې ډېر د خوند د اخیری مخکې مونږ تری څه زیات پورې اها او بس بیا مخته نوی تری ځکه چې بیا وګی ته نه تلی وګی ته نه تلی وګای پور نیم تر دې خواته تری وتنه اوه هوه هوه بس موږ هغه د 74 خبر هغه کې تری وزم ته کنټینیو مطلب ته غلط شوی دی لارې وڅ کله وڅ خبره نه پیژنم مزه خبره سره متوازل غلط شوم چنجینګ هم راځي خو خیر دای علاقې چې کمی دي د کمی قدرتي د حسنډه کې د کمی د غرونو علاقې دي د کلو علاقې په هغې کې ډېر زیات چینج وي نه چې ډېر ټایم پس ورشم په هغې شي بالکل هغه چې څنګه د مختلفې دي هغه به هغه ډېر د خوندونو زوینه دي حقیقت خبره ده بالکل داسې دي څه ویل غواړې او کله د پروګرام دی درک نصیب مو ته داسې مرګرم پیدا کړ چې چیرم را سره چې یو خوراک هم را سره پخې نو بیا به زوی انشاءالله د کنجوسۍ خبرې دې ډایرکټ شروع کړې وی چې تیل هم را سره اچوي چې تیل را سره په دې مې چې خوراک هم را سره پخې نو بیا دا خو کیسه خرابه شوه که نه بیا نه اخري پهلي خو په ګډه سره کوي که نه انډیوالي به نه بالکل په کار دی ډېره مننه څه میسج ورکول غواړي بس زه خو دا میسج ورکول غواړم چې دغه علاقې چې کوم دي او دا بره زموږ د وزیرستان ته کم ښکاري ته او حقیقت دی ما وزیرستان باندې ما ډېرې خبرې کړي دي او زه په وزیرستان ډېرې کړي دي خو کله موږ ته خو یاد دی که نه څنګه راواوړې بس موږ ته ډایرکټ هغه زړه تصویرونه را مخې ته شي هی بس الله دې وکړي مننه تھینک یو مطلب دې علاقو ته چکر لګول فیملی سره لاړ شي که نه ماشومانو چوټي ده ډیره مننه تھینک یو ملنګ استاد تھینک یو چې کال دی وکړو پروګرام کې شرکت وکړو ډیره مننه سید الله ګجر مننه تھینک یو سلامونه کړي دي وعلیکم السلام بل یو کال ته ورځم چې څوک دی او د کم زینا او څه ویل غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ستړي مشي په خیر یې هر کړی مننه تھینک یو خورجان مې څوک ته او د کم زینا راهیله داودزی خبرې راهیله داودزی څنګه یې بالکل ټیک ټاک هم تاسو څنګه دا خو شکر دی چې اوس ته چې کوم دی دا ټایم صحیح کو کنه بل ورځ دې ډیره ګیله کوه نو پیژندل مله کړي خطا کوم دا 2 ورځې ټایم ته مې مننه خوشاله وسی او دا راته وایي چېرته دی د مانسیر او ګۍ په سایډ باندې چېرته داسې چکر لګولی دی بټ آباد تاسو ولا د دې ځینو خبرې کوي که نه هر پروګرام کې تاسو کوئ زما ډېر زیات زړه شي که نه خو یو دا دی که نه چې مونږ بېوسي ډېره زیاته ده او بل دا دی که نه چې د خپل اصحاب بابا نه مې علاوه یو ځای هم نه دی کتلی د کوم ځای نه اصحاب بابا نه د خپل علاقې نه علاوه مې یو ځای هم نه کتلی نه چېرته م څوک بوځي او بس نه راته څوک داسې وي چې راځي نو راباندې چاخه خوراک وکړو نو ما ویل که ته م بوځې نو ډېر ښه به نه بالکل زه خو وایم که نه چې داسې یو څو ملنګ استاد یو خبره وکوي چې داسې کسان پیدا شي چې تیل هم را سره اچوي نوره خرچه هم نو دا
دا هغه خو لا بیا هم ښه خبره وکړه زه هم داسې کس چې پیدا شي دماغ ځان سره بونځي او خرچه هم هغه کې او تیل هم داسې ناسې په کار خو دی لکه زمونږ چې داسې یو ټیم جوړ کړو یو ګروپ جوړ کړي چې بس هغه ټول په هغې کې ورته چې راځئ فلانې ځای ته چکر لګو دا داسې یو پروګرام جوړ کړي که نه چې بس مونږ هم درسره لاړ شو که بس ښایسته چکر هم تاسو کومې علاقې ذکر وکړو لیکن که تاسو کومې علاقې ذکر هم کړي ماشاءالله ډېرې ښکلې علاقې دي او دغه دي ما ته یو کس د بالچینار د علاقې ذکر کړی ډېر زیاته ښایسته علاقه ده ما په هغې مخکې خبرې هم کړې نو د هغې به راته ویل نو ما ته کم دی مونږ خو متبونو داسې ذکرونه راته کوو انشاءالله چې خدای به وخت راولي ښه امین الله دې وخت راوستی که بس دغه ده چې بېوسي ډېره زیاته ده او بس د کور د وجې نه لږ اجازت هم نه میلاوېږي داسې چکر دپاره که نه بلکل بلکل کمبوز او وروریان دي هغه مصروفه وي نو خو بس خویندو ته نه ګوري چې بس هغې خپله 2 ورځې چوري په خپلې د چکر یې وژه موږ ته نه ګوري حقیقت دی مننه تhank you راهیله چې کال دې وکړو پروګرام کې د شرکت وکړو ډېره مننه بس پروګرام دې ماشاءالله ډېر ښکلی ډېر ښایسته دی خو یو خبره ته کومه جی زما په زړه کې ډېر غټ ارمان چې دی چې زه وینم که نه زما د کابل ارمان دی چې زه کابل ما درته دا ارمان زما پوره کېږي خو چې ستا واده په جنګ کې لاړه شم مننه خدای دې وکړي تhank you چې کال دې وکړو سلام کوم وعلیکم السلام ډېره مننه thank you خورجان موږ سره راهیله داودزی خور و دې هم بنتیا خو حقیقت دی ما همیشه اول په شروع کې دا خبره وکړه چې زمونږ چې کوم زیاتره داسې کورونه دي داسې فیملیز دي که نه چې هغه مطلب نه ځي داسې په چکر یا چېرته لکه څنګه دې خور چې ګیله وکړه چې زما خپله علاقه چې کومه د صحا بابا چې هغه به هم په ماشومتوب کې کتلي هغې نه علاوه ما بل داسې ځای نه دی کتلی اصل کې داسې نه وي زه یو خبره کوم نو په چا دې بده هم نه لګي ټول مونږ انسانان یو نو انسانان مطلب څه داسې نه وایم چې په داسې انداز باندې تاسو ګرځئ چې بس په خپل فیملی سره د خپل ماشومانو سره د خپل کور والا سره دې ته هم چکر ما مخکې خبره کړې وه چې زموږ چې کوم فیمیلز دي نو هغه هم کله ناکله بهر وباسل پکار دی ګورئ موږ په جاینټ فیملی کې وو نو هغه پوره په میاشتو چې کوم دی زموږ فیمیلز د کور نه ونوځي نو هغه په د سټرس حقیقت دا درته وایم چې مشران دا وایي حکیمان دا وایي چې کوم خلک ډېر بهر چکر لګوي ګرځي لږ واک کوي نوي ځایونه ګوري نوي علاقې ګوري نو هغه خلک بیماریږي ډېر کم نو زموږ فیمیل چې کمی دي که دا سوچ کړي نو هغه ډېر زیات د سټرس بیماریانې وي دي خو به انتها زیاتې ایشوز وي ورته اني هو یو کال درته ورځمه بیا ته نورې خبرې السلام علیکم ډیخوان السلام علیکم وعلیکم سلام خدای ورکړه چې ډېر مې یو د دله ستړی ماشه بس ما خو چې یو دی خو بس مو شنسا سه دغه نوې کالرونو لا مکاور کوي چې کلونه کوي هم په زړه وی خبره ډېره مننه امین خونه چې کال دی وکړه او پروګرام کې شرکت کې پروګرام وروي بالکل فرست کلاس پروګرام وورم او بس وګیدم کړل دا خوراک خبره ډېره مکه مو خو لګ بهر په یوای ونی ما بجټ دا خو ګوره په فیسبوک به ته نه ګوره دا نه موته چای روغلای نو ټول خورغلی خو مخ په داسې زوی کې چې بس ولته سه زوی دا چې په خلیت شي نشته نو مې د څو خوراک لا او یوای ونی ما ګنټه چیرې تللای باز داسې په یو بل زوی کې یو ولته داسې زوی دا چې ولته خوراک زوی نشته خدای دا خصوصي رحم در بندو کې چې د اسمونه طرف او درته وایي چې چرته مطلب دا منصر اوګه سایډ دا د چکر لګولې د قاتلې دودو کنه نه ناصر جی وره بټا بود دا چې څه دا شنه غونډه و دا شنه غرونه دي انداسه دا غلیات شول سوت ملاکنډ کانجو کابل دا غایلو کې وره کشمیر دا څه نه څه لو کې هم کتلې دي زبردست سالا دا نور خلکو لام ته دغه ویر کو توفیق چې چکر ولګوي نو بس ټول لرم الله ورکی خو بس دغه خوریون کنجوسونه یو و دوی ریپورت ما کوي لګوي نه نو چې ریپورت نه لګوي بیا خو چکر نشي ولای کولای شي ویلا چې خبره دې ټیک کړی ډیره مننه خوشحال ته اوسه ثانک یو امین خانه دا یو ټاپا ته ډالې و بس دا باندې نه رسخه خلم دا ټول و مینول لا شیرا شدا نور کارونه پرېده راشه د نور کارونه پرېده او دیدن د یار د مخ کوا قیامت راځي او کنه دیدن دا د و شروع د په فیسبوک باندې لا یو مننه ثانک یو نه خبره تاسو ډیره مننه ثانک یو امین خان ته خبر نه ډیره مننه او مونږه په دې کې سید الله ګجر سلامونه کړي وعلیکم السلام ریډي کوینګ امیر تنها سلامونه سویټ پروګرام دی ډیره مننه او دې سره د سوک شکیل افریدی شو از د بیسٹ ثانک یو الحمدلله ملاخل لاهور نه مونږ ته چې کوم د میسج کړی وعلیکم السلام ثانک یو او رنی کوینګ امیر تنها ډیره مننه تاسو کامنټس چې کوم دی هغه هم روان دي او سره میسجز هم چې کوم دی هغه هم روان
روان دي بدنشته نن زما ډیر مینوال و دی که څه جلدی سلام اډي خان کینګ اف د شورا ور سلام کینګ امیر تنها فرام بي شاور اډي خان څنګه مونږه چې بالکل ټیک ټاک چل اصل کې اوګي سره چې کم صرف د اوګي د علاقې دا کنه نو زکه دا ویم چې په 2-3 ورځو کې صرف دا چې کوم علاقې ما مطلب شارټ کوم علاقې ما د توخل هغه هم نشي ختمول دي سره ک بیا مونږ ګورو کبل ټاپ چې کم دی اوه هوی 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 هغه خلا دا تقریبا د اوګي مانسره د شمال په سایډ باندې کم دی کبل ټاپ چې کم دی هغه د مسافرو چې کم خلک د چکر د ټوریست چې کم خلک لاړ شي هغه نه کلام ځان نشي بچ کوی چې د علاقې زونه ګورم نو وجه څه ده چې هغه د دې علاقو د پاره کومو وایو یو ریزرو چې کم داسې زیوته جوړ شوی دی کنه چې دا ټول علاقې د ښکاری او خلا مطلب چلته کینې کنه نو ته به الته اندازه د الله تعالی د قدرتونو کیږي نو هغه د وجه نه خلک زیات تر چې کم دی قبل ټاپ چې کم دی هغه ته لازمي هم ځان رسي بیا د سره شیرګړ کلا چې کم دا هغه د پاکستان د خیبر پختونخوا مانسره چې کوم علاقہ تقریبا دینه 35 کیلومتر د شمال مغرب په سایډ باندې د شیرګړ کله چې کوم دا هغه د دې ما مخکې د دې غرونو سلسله چې کوم همالیا غرونو سلسله و د دې په دامن کې تقریبا 5120 فوټ په بلندۍ باندې چې کوم دی دا ولاړ د پاغه قدیم تاریخي شهرونو کې چې کوم دی په عراقي علاقو کې هم شامل شوی دا شیرګړ کله چې کوم دی هغه تقریبا کومه خبره کو نو د 1819 چې کوم د سیک سلطنت دغه و نو د هغه د ټایم نام د راضي نو په دې باندې مختلف ادوار تیر شوی دي مختلف ټایمونه مختلف جنگونه په شوی سس نو هغه چې څوک هم د علاقې ته لړ شي د علاقې ګوري د مانسره یا د وګي په دې علاقې کې چکرې لګوي نو هغه خلک کله هم مطلب چې څوک هم داسې راغلی نو هغه ګوري همیشه چې کله مونږ کم زی ته زو کم زی مونږ ګورو نو هغه په باره کې مونږ ولګ معلومات ورچ حالت خولي زوینه کم زی دی او په خولي زوینه تاریخي زوینه چې هغه نو بیا چې کم شیرګړ کله د هغه ته خامخا هر سړی چې کم دی هغه کوشش کوي چې مونږ ورسو په دې کې مختلف هغه ادوار چې کم تیر شوی دی په سونو کالونه چې کم په تیر شوی دي د هغه خلکو چې کم هغه رهن سه نو هغه کمرې څنګه جوړي هغه وسید څنګه هغه عبادتګاه سوي وغیرہ وغیرہ نو هغه د پاره چې کم دی خلک چې کم هغه ته دی هغه لازمی هم ځان رسوي چې مطلب مخکې وسله څنګه چې ټیکنالوژي ډیره ایڈوانس ته ماشينري ایڈوانس ترسه نو په هغه ټایم کې به چې کم هغه دي سهم کار کو نو هغه به چې کم هغه لوهار او هغه به یو خپل مهارت او هغه به په لاس باندې چې کم دی هغه سيزونه بیا د سره سره چې کم دی کوم دا ګوره شیرګړ کلی نه علاوه بیا پنجګلی اوه هوی هوی پنجګلی کوم دا وګورو دا هم یو داسې علاقه ده چې د هغې څوک هم ځینو پنجګلي ته لازمي هم ځان رسوي وجه څه ده چې په دې کې ښکلا مطلب که موږ دا سوچ وکړو چې ډېر خلک دې ته دا هم وایي چې دا د مانسیره د اوګې چې کومه دی دا مري دی د هغې غوندې مطلب لکه څنګه تاسو د مري وارې کې به اورېدلي ډېر خلک تلي هم دي چکرې لګولي دي او هغې ښکلا وطن نو هغه ډېر خلک هغلته لوکل خلک چې کوم دي هغه ورته مري هم وایي دا اوګې یا د مانسیره مري هم دی علاقه ته بیا که داسې نور هم ډېر انتها ښکلې علاقې لکه څنګه اګرور ویلي دا هوا ګلي دا او دې سره سره چې کوم دی سوسل ګلي دی مطلب زه چې یو اوس بیانوم نو حقیقت چې زما به پوره ګنټه په دې علاقه باندې ولګي چې زه د اوګې په ښکلا باندې خو دلته لږ د خلکو ګیلې هم شته لږ د خلکو هغه ایشوز هم شته چې هغه مونږ ته په کار هم دي چې به دې مونږ خبره هم کوو چا سره مونږ چاته وایو هم وجه څه ده که تاسو سوچ کړي وي ما اول یو خبره وکړه چې د دې خلکو زیات تر چې کم دی هغه د جنګلاتو چې کومه کټایي ده چې په هغې باندې مونږ مهم چلو مونږ بار بار خبره هم کوو خو هغې خلک بیا هم هغه کوي وجه څه ده چې دې خلکو ته د ګیس سهولیات نشته دې خلکو ته لږ چې کوم د هیلث ایشوز دي چې کوم د صحت حوالې سره مطلب هاسپیټلز وغیره نو هغې هم سهولت او هغې نه علاوه ایجوکیشن چې کوم دی هغې نه ډېر خلک چې کوم دی هغه د ښارونو د بټاباد او د نور علاقو ته یې پېښور اسلام آباد ته ځان ټرانسفر کوي او ځان وباسي وجه څه چې هغې خلکو ته د هغې سیز سهولت نشته ورځم یو کالر ته بیا راځم واپس السلام علیکم وعلیکم سلام عبدالله خان ستړی مشي نن به ما وی چې عبدالله خان به راځي او ډرای فروټ به یې راغستی وي هغه به را روان وي بس ما په لاس کې د راخیستې رضایتي پروګرام باندې کوې زه به رسېږم هی عبدالله خانه ستا ډرای فروټ به مونږ کله خورو
دا خو ان شاء الله دا به په خوبو کې وخوره. ګورئ دا خلک تی اوري ښه وایي چې دا څنګه سړی ده. یا ان شاء الله ضرور ایډي بھائی. هغه به کله وي. ښه دا راته ووایه چې دلته د چېرته چکر لګېدلی دی مانسیری بټاباد دی له څه خو نه د مانسیری ابټاباد خوا لګیا دلې خو زه په خپله نه یم تللی ما اواز تللی ده. اواز دې څنګه تللی ده؟ اواز خو به دې اواز خو ستا په پوره پاکستان کې ځي. بالکل خو دا د ما ډېره بدقسمتي زه په خپله نه یم تللی اواز مې تللی دی زه نه یم تللی. نو خو لږ د ژوند نه خوندونه واله همیشه دپاره پیسې ته هر څه مه وایه لږ د ژوند نه خوند واله لږ چکرې ولګوه دې علاقو ته. خدای دې بای ته یقین مه کوه بس دلته تېل نه میلاوېږي په یخنیانو کې دلته موسم شروع شي که نه دغه له وجې په ګرمیانو کې ګورو ورته. هی خدایه ډېره مننه. څه میسج ورکول غواړې؟ اول پېښور ته درځم. او که نه راځه ډرای فروټ نه بغیر د پېښور ته نه راپرېږدي پولیس والا. انشاءالله ضرور کفلای کول. مننه تانکي چې کال دی وکړو. د الله په امان دا و الحمدلله ملاخیل مونږ سره او دې سره زمونږ د فیسبوک چې کوم لایو روان دی په هغې کې زما ټایم سر ته رسي. زما مونږ او تاسو پروګرام خو به جاري و ساري وي تر 2 بجې پورې به په ریډیو باندې تاسو داسې پروګرام اورئ او مزید کالز میسیج چې کوم راغلي دی هغه به هم شاملوم. خو خبره دلته داسې ده چې ما اول په شروع کې یو خبره وکړه او زه بار کوم ځکه چې بعض داسې کیسې وي چې هغې مونږ عمل پې نه کوو خو د هغې فایدې بې انتها زیاتې وي. ګورئ لکه څنګه چې اوس د ماشومانو چوټي ده په کورونو کې مخکې به دا بهانې وي چې د ماشومانو چوټي نشته دی سکول دی نو څنګه لاړ شو څنګه چکر. ګورئ چې کومې یو زمونږ په ذهن کې هم نه وي چې مطلب هره میاشت یا ډېر خلک هر هفته هر 15 دن بعد تاسو ګورئ د کور نه بې انتها ډېر بیماران چې کوم دی هغه تاسو وباسئ او هسپتالونو ته بیا هلته که 10 زره لګي او که 20 لګي که 50 لګي حقیقت دی چې یو انسان باندې بیماري وي نو هغه خامخا چې څومره هم لګي هغه خرڅ کوي. خو د دې خبرو لږ سوچ وکئ چې زمونږ دا مسلې ولې دومره زیاتېږي. وجه دا دی چې زمونږ سپیشلی چې کوم زمونږ خوریانې دي او زمونږ په کور کې چې کوم خلک زه سړي چې کوم دی هغه چېرته لاړ شي ډیوټۍ له لاړ شي بل ته بازار ته لاړ شي چېرته لاړ شي خو هغه خلک چې کوم دی هغې بې انتها په سټریس کې وي. نو هغې وجې نه چې کوم دی سوچونه او بار په کور کې ناست او کور کې مسلې مسایل خبرې یو شي بل شي هغې نه یو خو خبره دا چې زمونږ چې کومه زمونږ دا لایف کم تېرېږي دا ډسټرب کېږي ځکه چې د یو بل نه هغه په زړونو کې ضد غوسه او دا کیسې راځي او جنګ جګړې بیا بیمارۍ دا هر څه دې سره ریلیټډ. نو کله نه کله خپل فیملی خپل کور والا خپل خوریانې مور کور والا چې کوم وایف وغیره دی باندې میاشتې کو خو یو چکر لازمي دی. اني هو زما د پروګرام ټایم چې کوم دی د فیسبوک لایو چې کوم دی هغې ټایم سر ته رسي. ریاض افریدي ډېره مننه وعلیکم السلام. نو زه به د فیسبوک نه اجازت غواړم او زموږ داسې پروګرام به جاري ساري وي. فیسبوک والو ته بای بای.